عادت پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا ډېر قابل قدر صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په هجرت کې شامل وو د بدری صحابی په بدر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په صلح حدیبیہ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د حج په مقام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او بل دا چې دا په سابقین اولین صحابه کرام کې ډېر قابل قدر صحابي دي د حج په موقع باندې فرمایي خلکو ته خلکو ان ارجع عملي انما سره ډېر خپل عمل دې پر امید او زما دا امید دې چې په دې عمل باندې الله تبارک وتعالى زما بخنه کوي اوس صحابي دي دا نه وایي چې صحابي اعلی اوچته مرتبه ده دا نه وایي چې زه بدر صحابي په بدر کې شامل شوی او د بدر مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله دین راضي دي چې د الله نه راضي دي ابو دجانہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان ارجع عملي عندي نما سره او ډیر خپل عمل دی او نما د الله د رحمت امید دی چې الله تبارک وتعالى په هغه ما بخنه کوي او بیا فرمایي په ما عمل دا دی چې ما په پوره ژوندۍ کې په جبه باندې چا ته تکلیف نه دی رسولی او په پوره ژوندۍ کې زما پر لګي د چا دپاره کینه بغض حسد نشته نو دا عمل زما دپاره داسې دی چې په دې به الله تبارک وتعالی زما بخښنه کوي یعنی د ژبې حفاظت چې په دې ژبه چا ته تکلیف ونه رسي نو د دې د وجې نه الله تبارک وتعالی د بنده دپاره د بخښنې او د مغفرت اسباب ورکوي او بیا کله چې زموږ دا ژبه استعمال شي نو زموږ دا ژبه ډېره زیاته بې احتیاطه استعمالېږي د دې ژبې د وجې نه ښکلې ښکلې دوستۍ ختمې شوې د دې ژبې د غلط استعمال د وجې نه